بیا هم ښه راغلاست. د انعکاس سهار خپرونه دوام لري. وروستي نیم ساعت کې ځانګړی بحث لرو. وړاندې مو تاسو ته وویل چې نن د بیسودو پل نه دې غاړه او مهمه دا ده چې هغه غاړه 12.5 کیلومتره نوی سړک چې د بیسودو پل د هغې غاړې نه تر عبدالخیلو پورې چې دا د خیوې یا د کوز کونړ ولسوالۍ اړوند کیږي تر هغې سیمې پورې به پوخ سړک چې دی د دې چارې پیل شي. او دا ځکه مهمه وه چې د پل نه هغه غاړه اوسیدونکي چې وه نفوس چې و ډېر زیات و، موټرو شمېر هم تعداد هم ډېر زیات و، د کونړ د کامې دا د خیوې تقریبا ډیر موټر او نفوس په دې لاره باندې و چې جلال آباد ښار ته یې تګ راتګ کولو. خلک له مشکلاتو سره مخامخ وه. اوس د دولت له خوا نه د بیسودو پل ته مخامخ چې کومې ودانۍ دي دا به هم له منځه ځي او نوی سړک به دلته ایجادیږي تر عبدالخیلو پورې. د بیسودو د پل د پروژې د دواړو غاړو طرف ته چې کوم سړک د جوړېدو چاره شامل وه هغه به هم دغې نوي سړک سره یو ځای ورغول شي. د بیسودو پل نه دې غاړه لکه جلال آباد ښار طرف ته چې کوم برخه چې دا خامه ده دا به هم ورسره پخیږي، هغه غاړه به هم پخه شي، همداسې به وغځول شي 12.5 کیلومتره تر عبدالخیلو پورې. نور جزئیات به د دې سړک د پیلېدو چې څه وخت به پای ته رسیږي، په کوم کیفیت او کوالټۍ به وي، د دې بر به څومره وي، د دې ګټې به څومره وي، څومره خلکو ته به یې ګټې ورسیږي، اسانتیاوې څومره رامنځته کولی شي. د ننګرهار ولایت د ټولګټو چارو رئیس ښاغلی حامد ضیا صاحب موږ سره په خپرونه کې دی، دا به پرې رڼا واچوي او بحث به پرې راسره وکړي. تاسې هم کولی شئ د دې په تړاو باندې که کومه پوښتنه او نظر لرئ خپرونه کې شریکه کړئ. د تلویزیون پر ښیښه زموږ د سټډیو د موبایل شمیره لیکل شوې ده، هغه واخلئ، زنګ ووهئ. رئیس صاحب سهار په خیر، هرکلی. من سلامونه تاسو ته ټولو اوریدونکو ته، ستاسو د سهار په خیر. مننه. رئیس صاحب په لومړیو کې که پیل د همدې نه وکړو چې دغه سړک څه وخت پیل کیږي او پر وړاندې غبرګونونه هم شته دی، ستاسې معلومات. جناب خاکسار صاحب، لکه چې تاسو ته معلومات ده د بیسودو پل نه تر عبدالخیلو پورې شاوخوا 12.5 کیلومتره سړک کارونه پیل شوي دي چې دغه سړک 40 متره عرض لري او په ډیر عصري او اساسي ډول سره اسفالټي سړک دلته رغول کیږي چې البته دې سړک په واسطه به زموږ د 3 ولایتونو ستونزې اته شاوخوا د 100 ولسوالیو ستونزې حل شي چې نورستان، کونړ ولایتونه به په دې مسیر باندې او نور ولسوالۍ به هم پرې تګ راتګ کوي. صحیح. چارې پیل شوي اوس چې البته دغه سړک چارې د 98 کال د پیل سره سم پیل شوي دي او اوس مهال شاوخوا 20 سلنه کارونه یې بشپړ شوي دي او چارې روان دي. هغه کارونه کوم دي چې اوس بشپړ شوي دا لومړني کارونه څه تاسو وکړل؟ لکه هلته ودانۍ وي که نه، خلکو تاسیسات جوړ کړي وه، د دې د ورانېدو چارې شروع شوي دي که نه؟ صاحبزاده صاحب، د سړک په ټول مسیر کې ودانۍ نشته. هغه ځایونه دي چې هغه د سړک جوړولو لپاره هېڅ نوه ستونزه نه لري. سروې تاسو کړې ده؟ هغه ځایونه د سروې تر څنګ د سړک لومړني کارونه ترسره شوي دي، فقط په هغه ځایونو باندې کار روان ده چې هلته ودانۍ دي او شخصي کورونه دي. څو ورځې وړاندې دلته لاریون وشو، غبرګون دا و چې هغوی ویل زموږ هغه کومې ځمکې چې استملا کیږي د دې په موږ د پیسې نه راکول کیږي یا زموږ پوښتنه نه ده معلومه، تقریبا دوی ډېر زیات کورونه وښوده چې دې کې له منځه ځي، هغه ځمکې د منځه ځي. سم وکړل دغې خلکو سره څه پلان لرئ؟ راځئ چې په همدې وخت کې ضیا صاحب همدغه ریپورټ هم موږ پرې جوړ کړی دی، د خلکو اعتراضونه دي په دې دا به وګورو، وابورو، بیا به راوشو همدې باندې به بحث وکړو. خاکسار صاحب پوښتنه په همدې تړاو. راځئ د دغې سړک په تړاو باندې چې ځمکې وایي هغه کې لاندې کیږي او استملاک دي شي، خلکو اعتراضونو په تړاو به دا ریپورټ واورو، بیرته راګرځو بحث ته. جلال آباد ښار کې د 8مې ناحیې اړوند کالی جانان خان سیمې د لسګونه ځایي اوسیدونکو له بهسودو پل څخه تر ولایت مقامه په دې موخه سوله ییز لاریون وکړ چې پر وینا یې له بهسودو پل څخه تر عبدالخیلو سیمې
پیل شوی سړک د پخوانۍ نقشې خلاف او د دوی قانوني ځمکو او کورونو په لمنځه تللو سره جوړیږي. دوی وایي که حکومت ورته د سړک له امله د لاندې شویو ځمکو او کورونو بدیل یا تاوان ورنه کړي نو د سیمه کې به د یاد سړک جوړېدو چارو مخه ونیسي او کارمندان به یې له کار کولو منع کړي. ټول شخصي ځمکې دي قوالي لري. دولت نه موږ دا غوښتنه کوو که دغه په ځمکه باندې دا نقشه تیریږي خو ډېره ښه ده، که نه تیریږي وایي چې دا جی پی ایس نه جوړه سوې ده نو مهرباني دې وکړي یار کور کس ځمکه د استملاک کړي او نغدې پیسې دې موږ ته راکړي بیا د سړک تیر کړي. د ټولو دولتي چارواکو نه همدغه هیله ده چې د موږ دغه عذر ومنئ، که ویې نه منئ نو موږ ته یو لیکلی خط ولیکئ چې تاسې د دې دولت کسان ناست دی. دا خو ولسواکي نه شوه، دا زورواکي شوه، نو موږ به خپل غم وخورو. د دې سړک لاندې 100 کورونه راځي، د دې ټولو کورونو صرف ساختماني تکلیف 800 میلیون افغانۍ راځي. د ځمکو تخریب چې د شپېته جریبه راځي، فی جریب $12,000 $13,000 قیمت لري، تقریبا 580 میلیونه ډالر راځي. نو دا تاوان که چېرته حکومت ورکولی شي پیشته چې سړک جوړوي دا پیسې د خلکو ته ورکړي، که چېرته دا تاوان حکومت نه لري مهرباني دې وکړي دولتي ځمکې ډېرې شته. که چېرته د سړک تغییر امکان وي نو دغه ولس ته د قناعت ورکړي، تغییر دی ورکړي، که نه وروره د خلکو چې څه حقوق دي معاوضه دی ورکړي یا روپۍ دی ورکړي. غریب خلک دي د دې تحمل نه لري چې دې کور وران کړي، ځمکې واخلي او دی نور چیرته لاړ شي. په ورته مهال د ننګرهار ټولګټو چارو ریاست مسؤلین بیا د لاریونوالو هغه ادعاوې ناسمې بولي چې ګواکې د یاد سړک جوړېدو نقشې تغییر کړی او په بله نقشې د سړک جوړېدو کار پیل شوی. د دې ریاست سرپرست رئیس حمید ضیا وایي د دې سیمې خلکو ځمکې د قانون سره سمې استملاک او بدیلې ورکول کیږي. دا چې ځینې ورونه دا خبره خپروي چې ګواکې دلته نقشه بدله شوې، مسیر بدل شوی، دا ناممکنه ده. کوم نقشه کوم ډیزاین چې د وزارت لخوا نه ولایتي ادارې ته رالیږل شوی ده هماغه مسیر او هماغه ډیزاین سره سم به پروژه پر مخ ځي او د مسیر د بدلېدو او د نقشو د بدلېدو هیڅ نوع امکان نشته او نه دا صلاحیت لري څوک. د مسؤلینو پر وینا جلال آباد ښار کې له بهسودو پل څخه عبدالخیلو سیمې پورې د 1215 کیلومترو په اوږدوالي او 40 مترو په پراخوالي سړک چې چارې د ټولګټو چارو وزارت له لوري پیل او 10 سلنه کارونه یې هم بشپړ شوي دي د شاوخوا 1520 میلیونه افغانیو په مالي لګښت جوړیږي. بیا هم ښه راغلاست. تاسې زموږ د نن بحث په تړاو باندې ریپورټ ولیده چې د بهسودو پل نه اغاړه تر عبدالخیلو پورې د نوي 12.5 کیلومتره سړک چې 40 متره بر به ولري د رئیس صاحب په وینا باندې د په وړاندې ولسونو وایي هغه کلیوال چې سړک کېدو په سیمه کې تیریږي و دا شخصي ځمکې دي، دولت دې موږ ته یا بدیل راکړي یا د سړک د دې ساحې نه چپ کړي. په دې باندې موږ بحث لرلو ریپورټ خپور که. رئیس صاحب راځه په همدغې لاریونوالو په خبرو باندې به بحث وکړو، یو هغه به مطرح کوو. اگر چې تا ورته ځوابونه په دې ریپورټ کې تا ورته ویلي وه چې دا ځمکې چې دي د دوی بدیل ورکول کیږي. یوه خبره دوی کړي وایي دا نقشه چې دا پخوانۍ نقشه وایي دا نه وه، پخوانۍ نقشه بله وه. څنګه صاحبزاده صاحب یو موضوع چې زموږ د قلعه جانان خان د سیمې اوسیدونکو عبدالخیلو سیمې اوسیدونکو ته داسې یو نظر ورکړ شوی چې ګواکې دلته نقشه بدله شوې ده. نقشه ناممکنه ده، نقشه نه بدلیږي. دا صلاحیت فقط دو کومه نقشه ښیي چې پخوانۍ نقشه وه د کوم کال؟ دوی کوم معلومات چې زه لرم د دوی ادعا دا ده چې کله چې د سروي ټیم راغلی وه د سروي ټیم موږ ته وویل چې دا سړک به په دې مسیر تیریږي او اوس په دې مسیر کې سړک نه ده تیر شوی، ولې د ده مسیر یا 10 متره یا 20 متره یا 50 متره ولې تغییر کړی؟ د همدغه نوي سړک همدا اوس کې د سروي ټیم راغلی و په 90 کال کې؟ نه دا خو شاوخوا تقریبا په 96 کال کې سروي شوې وه. بیا د سروي اصول زه به څو ځله مې هیوادوالو ته دا موضوع روښانه کړې ده، خو ستاسو له تلویزیون له طریقه بیا هم ورته دا موضوع واضح کړم چې سروي ټیم راځي د یوې ساحې ډیټا اخلي، ډیزاینر ته یې وړي هغه ساحه هغه سیمه ورته معرفي کوي چې په دغه سیمه کې دغه نوع راضي ده. بلکل. بیا ډیزاینر دا تصمیم نیسي
چې مناسب لاره کومه چې ده مناسب لاره کوم یو ده اقتصادي لاره کوم یو ده صحیح او زما دغه انجینري ما ته کوم مسیر مناسب ګڼي بالکل سرویر نشي کوی چې ډیزاینر ته ووایي چې همدغه مسیر مناسب ده ځکه په ساده ژبه په عامیانه ژبه به یو کس ته لیږي د یو سیمې نه ورته وایي چې ته ماته معلومات راوړه زما 20 کسان دلته پکار دي ځوانان ته د کلي ته لاړ شه ته دغه کلي نه 100 ځوانان معلومات ورته راوړي صحیح هغه کوم اهداف لپاره چې یو انتخاب کیږي هغه خو تصمیم نیونکی شخص تصمیم نیسي سرویر فقط د ساحې معلومات ورکړي ډیزاینر ته چې اوس کومه خبر کوي داسې مسله ده چې کله سروي ټیم هلته ورغلی دی او دا سروي کوله یو نیم کس به راجګ شي ورته وایي چې ولکه ما پټي ته څنګه رانږدې شي او ورته ویل چې دا پته نشته چې هلته به سړک یا راځي یا به نه راځي خو زه سروي کوم هماغه خبر به یې په غوږ کي دغه سروي چې کله شوې ده او بیا نقشه هم ترتیب شوې ده دا هم په 96 کال کې دا نقشه ترتیب شوې ده په کاغذ په مخ باندې په لکه چې 96 کال نه سروي پیل شو او پروسیجر ته ډیزاین شو تدارکات ته لاړه بالاخره په 98 کال کې کارونه پیل شو هماغه یو نقشه چې اچول شوې هغې کې تغییر نه دی راغلی نقشه کې تغییر صلاحیت بدون د ډیزاینر نه چې هغه یو قانوني دلیل خپله ورته ولري بدون د هغې نه هېڅوک دا صلاحیت نه لري او نه دا تغییر کېدو امکان شته ځکه نقشه خو چې کله ډیزاین کېږي یو کاپي وزارت کې ولایتي اداره کې مربوطه ریاست کې نو نقشه نه بدله شوې ده او نه د نقشې د نقشې د بدلېدلو کوم دلیل هم نشته نو دې کې نو څه غرض دی د دولت که نه یوازې دولت هدف خو دا دی سړک دلته جوړ شي خلکو ته سهولت برابر شي خاکسار صاحب یو موضوع ده چې ځینې موضوعات موږ او تاسو باید ومنو چې زموږ او ستاسو که په ښار دننه کې ده که د ښار نه د باندې ده که زموږ ودانۍ جوړې شوي که نور ساختمانونه جوړ شوي دي که کوم کارونه شوي دي هغه پخوا غیر معیاري وو غیر پلاني وو نو طبعا چې اوس د دولت پلان جوړیږي نو طبعا به کورونه به هم پکې تخریبیږي او ځینې ځایونو کې به تغییرات رئیس صاحب دغه دا خبر همدار از مخکې ما هم دا پوښتنه د غوښتنو وکړه د خلکو سموس ځواب څه شي دوی سره هم څه وکړل څه به کوئ ځکه دوی ویل چې موږ ستاسې پر وړاندې خنډ ګرځو موانع ګرځو څه پلان تصمیم لرئ ورته خاکسار صاحب د استملاک قانون واضح ده چیرته هم چې سړک تیریږي د چا په کور باندې راځي عام المنفعه پروژه د چا په شخصي ځمکو باندې راځي د هغوی ځمکې استملاک کیږي که کور تخریبیږي ساختمان تخریبیږي ساختمان برآورد کیږي هغوی ته بدیل ورکول کیږي هغوی ته د ځمکې هغه مناسب قیمت ورکول کیږي نو دا زموږ او ستاسو د هیواد قانون ده او د قانون خلاف ورزي چې څوک کوي نو طبعا د هغې سره به قانون پرېکړه صحیح یو اورېدونکی به موږ غږو خاکسار صاحب بیا به راشو بحث ته فردوس ورور موږ سره په اړیکه دی السلام علیکم سهار په خیر سلامونه علیکم هیله فیروزویانه ومنئ هیلهمند یم چې د سولې او د پخلاینې یو ډک سهار مو پیل کړی اوسېږي مننه خوشحاله اوسئ مهرباني وایي په چغو په نارو مې زړګی شین کړم په چغو په نارو مې زړګی شین کړم مشره زړه مې وایي چې دا زړه د ځان نه پرې کړم مشره زړه مې وایي چې دا زړه د ځان نه پرې کړم ولې په دې خاطر زه یو والله بالله که هلته زه یو د خپل ځای هم لرم خو د هغلته چې دي کوم سړک چې پوخېږي هلته پشري ورونه دي زه ما پام هغې سره یو ناسته زما وه دې سره ما خبرې کولې چې څه کوم موضوع ده بېچارهګان چې وګوري څوک کارچواني کې څوک دیاړي کې څوک یو شی څوک بل شی په هماغه ځای کې لږ دره ځمکه لري وا مشره ته چې سړک پخې نو ته زما کور په خاطر باندې پوښې که نه زما د کور د خیر دپاره پوښې وا مشره ته چې مصرف کوې
په ځای کې که بې ځای کې هغه سړک چې تا جوړ کړی په هغې کې خوند دی. صحیح ګوره فردوس صاحب ستاسې نظر په دقیق دی په ځای دی هغه که شتمن دی او که غریب دی خو ځمکه یې خپله ده دې کې شک نشته. رئیس هم دا خبر وکړه او دولت هم دا خبر کوي د دو ځمکه د بدیل ورکوو. اوس اړتیا خو دلته د سړک شته دی نفوذ زیاتیږي تا اورېدلی دي چې ټکرې کېږي دلته په ساعتونو دغلته دا لاره بنده یي موټر ولاړ مریضان پکې ماشومان پکې اوس څه وکړي ته لاره ورته وښیي هوایي پول تیر کړي دغسې دا سړک هوایي جوړ کړي څنګه وکړي؟ نه دا حکومت دی. جومات دې وران کړي لاره دې جوړه کړي کور دې وران کړي لاره دې جوړه کړي خو داسې لاره دې جوړه کړي چې د عوام دې لږ ګټه واخلي پیدا واخلي وروره لکه څنګه جوړه کړي ته خو ته یو طرحه ورته ورکړه څه وکړي دوی؟ دې چې کار کوي لږ دې وکړي ښه دې وکړي منظم دې وکړي. نو خو دا خو وایي چې دا د دې سړک اړتیا ده اوس دلته عبدالخیلو پورې دا د ګټې هم درته ووي څه وکړي اوس دا سړک په بل کوم خوا باندې تیر کړي؟ حکومت دپاره هېڅ مشکله نه ده وروره والله که مشکله وي خو دا ته حکومت شوې ته دا سړک اوس څنګه تیر کړو موږ په هوا باندې تیر کړو که مو بل لاره باندې راتاو کړو څه وکړو؟ غره لمنه ده غره لمنه دې اوس کوي لاره دې ورته جوړه کړي وروره دغه کوم د سړک چې ډېره مننه فردوس ژوندی اوسې ستا له اړیکې نه زیات صاحب ستاسې هغه زموږ پوښتنه همدغه دا پوښتنه وه د ورور هم وویلې اوس به څه کوي ورسره؟ موږ دوی سره خبرې کړي دي صحیح څو ځله هم ناستې ورسره کړي دي بالاخره تېره ورځ زموږ آخره ناسته دوی سره دا وه چې دغه ورونو ومنله صحیح چې موږ د سړک مخالفت نه کوو. او دا منلې ده د ریپورټ کې مو ویل او د سړک مخالفت نه کوو موږ یوازینۍ ستونزه او غوښتنه د دوی دا ده صحیح چې زموږ چې کوم ځمکه او کورونه تخریبیږي نو زموږ پیسې د نغدې راکړل شي. یعنی په کومه ورځ چې ته مخکې دنه چې ته سړک جوړوې مخکې دنه چې زما کور ته تخریبوې ته زما پیسې راکړه. زه د هېوادوالو ته داسې وایم چې هر څه ځان ته یو پروسیجر لري هر څه ځان ته یو مرحله لري او د هر دولت کې د هر چا صلاحیت او مسؤلیتونه معلومي. همداسې ده د استملاک خپله یو پروسه ده هغې لپاره یو ریاست مسؤل نه دی چې د ولایتي ادارې څو ریاستونه مسؤل دي ګډ پلاوی ټاکل شوی ده د دوی کورونه به سروې کیږي د دوی کورونه به براورد کیږي چې څومره ضرورت ده چې یو کور تخریب شي څومره ځمکه په دې مسیر کې ځي هغې نه وروسته چې کله دغه ټیم د دوی سروې وکړه ځمکې معلوم کړې چې د احمد محمود دغومره ځمکه او دغومره کورونه تخریب کیږي هغې نه وروسته د دې خلکو اسنادونه غوښتل کیږي ځکه استملاک هغه خلکو ته بدیل ورکوي چې هغوی سند ولري. زه په ډاډ سره ویلی شم چې په دې مسیر کې به ځینې داسې ورونه وي چې هغوی سند ونه لري او هغه ورونه چې سند لري قانوني مستحق ده د هغوی د کارونو لپاره هم ستونزې جوړې کوي. یعنې دا سند نه لرلو هدف ستاسو دا چې دې کې به دولتي ځمکه هم وي؟ ده کې دولتي ځمکه هم شته او ځینې ځایونه داسې دي چې هلته خلکو کورونه جوړ کړي د دولت په ځمکه یې کورونه جوړ کړي او ځینې هغه ورونو لپاره یې ستونزې جوړې کړي چې هغوی قانوني حق لري هغوی نه پرېږدي چې خپل قانوني حق ته مو رسیږي نو یو ارج و مرج جوړوي. دغه ساحه دا و چې کورونه پکې دي ځمکې پکې دي دا دولت سره دولتي ځمکو کې ثبت که نه دا شخصي ځمکې وي ثبت شی لري؟ دغه ثبت په ټوله کې دغه ساحه چې ده په ټوله کې دغه ساحه چې که ثبت لري او که نه لري دا په راتلونکي کې معلوم شي چې څوک سند لري څوک قباله لري او څوک یې نه لري که نه. خو زموږ د معلوماتو په اساس چې دولتي سیمه دولتي سیمه هم ده او شخصي سیمه هم ده دلته د خلکو شخصي ځمکې هم دي دلته شخصي کورونه هم دي او دولتي ځمکې هم دلته دي. غوښتنه دا وه د دغه اورېدونکي چې دا سړک وینسر صاحب ګټه نه لري و چې دا کوم پلان دوی کړی دی کومه ستراتیژي دوی غوره کړې او کومه نقشه دوی لري دا هېڅ ګټور نه ده وایي دا ګټې به یې رئیس صاحب مخکې مو وي بیا به هم په دې باندې خبرې وکړي چې دا څومره ګټه لري او څومره تاوان لري. اوس به یو اورېدونکی وغږوو د دوی نظر به هم واورو بیا به راشو بحث ته. السلام علیکم نورزمان صاحب فکر کوم نورزمان صاحب اړیکه پرې شوه رئیس صاحب دا کلیوال وایي چې دا سړک ګټه نه لري زموږ ځمکې ډېرې ګټه لري دا دې پرېښودل شي. خاکسار صاحب
لومړی خو زه دا دعا کوم چې خدای دې زموږ دا خلک اول پوه کړي، ځکه زموږ او ستاسو دا ستونزې چې دي دا بدبختۍ چې دي موږ په خپله ګټه او تاوان باندې نه پوهېږو. سړک هغه ساختمان ده، هغه خدمات ده چې د ټولو خدماتو لپاره یو بستر جوړوي. چې کله یو ځای کې سړک جوړ شو هلته طبعا مکتب جوړیږي، هلته طبعا کلینیک جوړیږي، هلته نور که داخلي که خارجي موسسات دي، هلته خلکو ته مرستې د ژوند ډېر سهولتونه ورپورې تړلي دي. د ژوند لومړنۍ د پرمختګونو برخه چې دا سړک ده، همداسې ده. هغه برخه به یې پرېږدو. عام خلکو په اصطلاح به زه خپل دغه ورونو ته وایم چې موږ او تاسو چې کله هر مازدیګر په دې سړک باندې ځو څومره لارې بندي، آیا دا سړک کافي ده؟ آیا دا سړک به 15 کال وروسته به کفایت وکړي چې زموږ یو مریض را رواني هغه به شفاخانې ته نه رسېږي؟ زموږ که چیرې موږ دندې ته راځو موږ به دندې ته نشو رسیدګي به نشو کوی. بله دا چې وایي په مرض باندې خو ډاکټر پوهېږي که نه، البته دلته به مناسبي چې دولت یو تصمیم نیولی او بیا دا یوازې د ننګرهار لپاره او د ننګرهار د ولسوالیو لپاره دا سړک نه د خاکسار صاحبزاده صاحب دغه سړک وصلیږي د کونړ ولایت سره، بالاخره وصلیږي د نورستان سره. نو مونږ زه به دا ووایم چې مشرقي خلک خوشبخته دي دې وخت کې چې په دې حالاتو کې په دې شرایطو کې چې زموږ د سوال پیسې دي، زموږ خپله بودیجه نه لرو او موږ ته 40 متره سړک تیریږي او موږ بیا هم په ده باندې نه پوهېږو وایو چې دا سړک موږ ته ګټه اگر چې دا سړک چې دی هغه د فاصلې له مخې نه کم دی خو ولې ګټه زښته ډېره زیاته ده. ګټه زښته زیاته ده، د تیریدو نقطه چې د ډېره ارزښتمنه ده. ګټه زښته زیاته ده. یو اساسي سړک جوړیږي، یو پرمختللی سړک موږ ته جوړیږي او بیا تر څنګ صحیح ده د یو چا به که چیرې یو جریب ځمکه یې ځي نو د هغې که لس بسوې ځمکه هم پاتې کېږي د هغې ارزښت زیاتېږي. خیر وسي همدغه خبره ما کوله، د هغوی د ځمکو ارزښت زیاتېږي، د هغوی د سیمې ارزښت زیاتېږي، ورسره څو چنده به زیات شي، څو چنده زیاتېږي. دلته به دوکانداري پیل کړي، دوکانداري به پیلېږي، دلته به د تجارت زمینه به جوړېږي، دلته به د خلکو ته په یو مسیر چې څومره د خلکو تګ راتګ زیاتي، څومره چې آبادي هلته د سیمې د خلکو ژوند ورسره ښه کېږي. یو هیوادوال بل هم په کرښه دی، د دوی خبره به مو واورو. سلام ستړي مشئ، ښه راغلی خپرونې ته. محترمه د رئیس صاحب محترم نه د ما دا سوال دی چې ته موږ راوستلې د دې چلمچې د سړک د متاثرینو څخه یو متاثر یم چې ته موږ راوستلې په ادامې ریاست ته درغلو او ته د موږ سره راغلې، مهرباني دې وکړه موږ سره راجب شي او کور په کور قدم په قدم او هر ځای باندې وګرځولې. تا په خپله خوله دا اقرار وکړې چې دغه سړک چې کوم ډیزاین ورسره راغلی دی دا د سروې مخالف دی، ځکه سروې ما په هغه وخت کې به ځکه راځي انجینر ما په هغه وخت کې یو 3 کوره پکې خرابېدل، پلانکی کور او وروسته د روغتون شهري روغتون شاته سړک هغسې راته سروې په هغه ډیزاین باندې هغه سړک باندې شوې وه. اوس دا کوم ډیزاین چې راغلی دا د سروې بالکل مخالف دی. دې قسم هم درته کولی شم چې دا ما په مخکې د ویلي، خو ما صرف دغه یوه اشتباه کړې چې دنه ما ویډیو نه ده کړې، نو ټول عالم ته ښودلی دی. دې باره کې دی څه جواب ورکولی شي؟ مننه. کور ودان ژوندی اوسې. رئیس صاحب د دې اورېدونکي سوال دی واورېده؟ د دې اورېدونکي سوال مې واورېده. زما د ویډیو کولو ضرورت نشته، زه به هماغه کومې خبرې چې مې پخوا کړی اوس به یې بیا هم درته وکړم او راتلونکي کې به یې وکړم. زه هغه وخت قراردادي نه وم، په همدې ریاست کې مې پخوا نه دنده وه. دغه کوم ټیم چې راغلی و زه ورسره وم. لکه مخکې مې چې وویل مونږ یو سروې وکړه، ډیزاینر ته م ولېږله، ډیزاینر مناسب وګڼله، اقتصادي وګڼله، تخنیکي وګڼله دغه مسیر چې اوس ټاکل شوی ده. سمه ده. دغه ورونه په لومړیو کې ما ته راغله، ویل ته خو په دې سروې کې وې دلته، ما زه په دې سروې کې ومه. دغه سروې مونږ په دغه سیمه کې وکړه، خو ډیزاینر اوس دغه مسیر ټاکلی ده. ستاسو په نمایندګۍ چون زه د همدې سیمې یم، زه د خلکو سره د مړي ژوندي د ژوند د نورو برخو تګ راتګ لرم، زه به ستاسو په نمایندګي به هم زه ډیزاینر سره به م وغږېږم، وزارت سره به م وغږېږم. که هغوی تخنیکي دلایل لرو د هغوی مناسب ګڼله موږ ته به قناعت راکړي، او که چیرې دلیل نه لرو د ستاسو به دا ستونزې به زه هغوی ته ورسوم چې خلک دغه غوښتنې د دوی خبره دا ووایي چې تاسې داسې خبره هغې وخت کړې ده چې دا ډیزاین چې جوړ شوی دی دا نامناسب ډیزاین دی، وایي داسې مې ویلي دي. نامناسب خبره ورسره کړې؟ نامناسب خبره خو به
ځکه زه نه کوم چې ډیزاین مسؤلیت هم وزارت لري، صحیح، سروې مسؤلیت هم وزارت لري او صلاحیت هم لري. نو هغوی چې دغه ډیزاین کړی ده هغوی به خپله دا مناسب ګڼلی او د نامناسب والي کلمه هېڅوک حق نه لري چې ووایي، ځکه څوک چې ډیزاین کوي هغه یې مسؤلیت لري، هغه یې سبا جواب هم ویلی شي. دلته یو دوه درې کوره پکې خرابېده، هغه دوی بچ کړي دي. مثلا هغه سړک چې کومه څه جوړ و هغه کورونه اوس پاتې کېږي او سړک تغییر کوي. هغه دوه درې کوره چې په کوم ځای کې دي، زه خو شخصا زه خو خپله نه یې نوم پېژنم نه یې هغه خلک پېژنم. زه چې د سیمې یم چې زه یې نه پېژنم، نو وزارت خو یا د سمت شمالي یا د یو لرې ولایت هغوی خو بیخي نه پېژني. داسې کومې خبرې چې خلکو ته رسېدلي یا په ذهن کې ده داسې موضوعات نشته. چا د شخص دپاره بیا هم د دې ورور ته بیا هم زه دا وایم چې په لومړیو کې ما تاسو سره وم، ځکه ستاسو زه مسؤل یم چې د خلکو غږ ورسوم، زه مسؤل یم چې د خلکو غوښتنې ورسوم. ما تاسو ته ویلی دا خبره مې کړې ده چې ښه وه که چیرې په دې کورونو باندې نه راتله. زه تا ته وایم، زه ډیزاینر ته مې په خپله ژبه ویلې چې ښه وه چې په دې کورونو نه راتله، که کوم بل مسیر وی کوم بل خواته تله، خو ډیزاینر راغی، معین صاحب خپله ساحې ته راغی، ډیزاینر ساحې ته راغی، دلته سیمې ته ویل دا ما ډیزاین کړی، زه مناسبه ګڼم، ما ته چې کوم لوست ما کړی، کوم درس ما ویلی، ما ته همدغه اجازه راکوي چې زه همدغه مسیر زه وټاکم. هغې نه وروسته زموږ هیوادوال ډېرې غوښتنې لرو، د بار عریضې راوړلې، والي صاحب سره مې شریکې کړې. والي صاحب هم هدایت هم دا و چې ډیزاینر دې راشي خلکو ته قناعت ورکړي. ډیزاینر راغی، د ده تر څنګ چې موږ ته دلایل ویلې، موږ ته یې لیکلې بڼه باندې دا دلایل وغوښته چې موږ سره هلته په ریاست کې شته چې ته دا دلایل ولیکه، ځکه که چیرې دلته څومره هم خلک راځي موږ ورته جواب ولرو سبا. هغوی په لیکلې بڼه دا یې لیکلې ده چې زه دغه مسیر مناسب ګڼلی ده او همدغه مسیر کې باید دا سړک تېر شي. یو حاجي صاحب میرزمان دی د قلعه جانان خان د سیمې له موږ سره په کرښه دی، دوی به وغږو وروستی اورېدونکی به شي. السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم سلام. تعالی ورخی ژوندي اوسئ. مننه حاجي صاحب، مهرباني. خوشحال یم چې تاسو دغه موضوع دغه پروګرام جوړ کړی دی، د ولس ستونزې مو اورېدلی شي او دغه رئیس د پیدامې چې دی چې د دې د موضوعات خلکو ته رښتیا شي. زه وروره په خپله د دې صحنې شاهد یم، رئیس د پیدامې پکې شامل و او دغه ټول انجنیران د سروې راغله، 80 متره څلوره ساحه یې د سړک دپاره په نښه کړله او د دې سروې وکړله او دغلته ولس نه غوښتنه وکړه چې تاسو دلته ابادي مه کوئ، ابادي وکړئ نو بیا دولت تاسو د ابادي مدد کوي. د هغې سروې نه خلاف دوی ته 200 متره 300 متره بعض 50 متره ته نږدې دوی خلاف د ډیزاین نقشه راوړله. زما د تره زوی دی حاجي بریال نومیږي، دې ته هماغه ساحه یې کور پرېښو چې کومه ساحه دوی سړک ته 80 متره څلوره په نښه کړې وه، دې خوا ته یې کور جوړ کړ بېچاره، کور باندې دوی 80 لکه افغانۍ ولګولې. اوس چې کله دا ډیزاین راوړ، دا ډیزاین د دې په کور باندې ورته راغی او دا بېچاره څه وکړي، بیا هماغه ساحه کې په ما حدوداتو کې سړک دپاره دا ساحه پرېښوله او په هغه پرېښودلې ساحه کې دوی سړک ډېر دغه نه کړ تغییر یې کړ چې دې خوا ته راواړو د خلکو. حاجي صاحب پوه شو ستاسې په خبره باندې وخت راسره کم دی، رئیس صاحب به تاسو ته ځواب درکړي، وڅارئ خپرونه. مننه. یو غوښتنه بله لرم، یو غوښتنه به مهرباني وکړئ، دغه دولتي چارواکي دې موږ ته دروغ نه وایي، دغه رئیس د پیدایي موږ په خپله راوړ، ده په خپله په دې خپله خوله موږ ته ویلي چې دا انجینران ساوه شوي دي. ده چې کله والي صاحب سره کېناست، والي صاحب زموږ خلاف دی، دا په دې پروژه کې حتما څه هم دی، چې کله هغې سره کېناست एकदम د خپل پروګرام بدل کړو، د خپل زبان هم بدل کړو، دا د خلکو په خلاف دا کار. مننه حاجي صاحب، خوشحاله اوسئ. یو خبر یې بل د خیر چې بلنه بلا کړه، د استملاک په نوم باندې سرخوش خلکو نه ټول پیسې دي دولت وخوړلې او اوس غواړي چې قلعه جانان خان د سیمې څخه هم د استملاک په نوم باندې خپل پیسې وخوري. مننه. د استملاک په نوم باندې دولت نه غصب. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه حاجي صاحب. وایي چې وړاندې سروې شوې وه 80 متره بر کې ساحه په ګوته شوې وه، خلکو ته ویل شوي وه چې دوی کورونه جوړ نه کوي، کومه ساحه چې په ګوته شوې وه هغې نه اخواته کور جوړ شوی دی، ډېرې پیسې پرې لګول شوي، اوس په هماغه کور باندې نوې نقشه راغلې ده. یوې دا خبره وکړه، بل وایي چې دولت وایي چې پیسې درکوو، بیا وروسته وایي نه ورکوي، لکه دا د کابل جلال آباد دویم سړک ځمکې چې هغه شوي لاندې شوي. لنډ ځواب ورته ورکوي. صاحب صاحب په لنډو ټکو به بیا هم هماغه ستونزه ده چې خلک سروې چې کومه سیمه سروې شوې ده دوی وایي چې باید همالته سړک هم تېر شي. بیا هم دا خبره زه کوم چې سروې چې چېرته کېږي هغه د سرویر مسؤلیت او د سړک مسیر چې چېرته ټاکل کېږي هغه د ډیزاینر مسؤلیت ده
او هغه صلاحیت ده چې په کوم مسیر باندې مناسب ګڼي همالته سړک تیروي. نو هیله مې دا ده دغه ورونو نه چې دغه د سروې کلمه د نور ځکه نه یادوي چې سروې د یوې ساحې معلومات راټولول دی او ډیزاینر ته معلومات ورکول دي. دا چې ډیزاینر کوم مسیر ټاکي او کوم ځای کې سړک تیري دا د هغې صلاحیت ده. او یو موضوع بله چې هیوادوالو ته واضح شي، زه فکر کوم چې دلته همدا ډېرو خلکو ته ستونزه هم د کابل جلال آباد د سړک دغه استملاک نمونه راوړي. ټول پروژې یو رقم ته نه وي. موږ او تاسو ته معلومات ده چې دغه سړک په قرارداد کې ستونزې رامنځته شوې، په استملاک کې ستونزه پیدا نه شوه، په ټول پروژه کې ستونزه پیدا شوه. نو طبعا چې یو پروژه کې ستونزه پیدا کېږي د هغې په استملاک کې ستونزه پیدا کېږي، د هغې په رغولو چارو کې ستونزې پیدا کېږي، د هغې په ډېرو برخو باندې تاثیرات اچوي چې موږ او تاسو شاهدان یو چې هغه قرارداد تقریبا 33 کیلومتره یې پاتې شو هغه کوم قراردادي شرکت سره او باقي مانده هغې باندې موږ بحث کړی دی. خپل هغه چا ځمکه چې پکې هغه شوې ده سړک ته ورکړل شوې ده خپله په دې اعتراف کوي چې دولت راسره ژمنه کړې چې پیسې درکوو او کابله پورې چارې رسېدلې دي. یعنې د هغې د کابل جلال آباد دویم سړک دا د استملاکي ځمکو هم ورکول کېږي. دا سړک به تیریږي، حتما به جوړیږي. دا د عبدالخیل پورې دا د بیسود سړک د عبدالخیلو سړک زه بیا هم هیوادوالو ته وایم چې فقط په 1 کیلومتر یا 2 کیلومتره کې کورونه دي او شاوخوا 12.5 کیلومتره سړک ده. د سړک ډېرې برخې دته آماده شوي چې باید ورغول شي او دغه 1 کیلومتر یا 2 کیلومتر باندې به هم سړک حتما تیریږي، دا سړک به جوړیږي. خو د خلکو غوښتنې به موږ په پام کې نیسو. د استملاک د دوی حق ده، دوی ته به بدیل ورکول کیږي. خو بیا هم په اخره کې وایم چې سړک به تیریږي خو د خلکو حق به هم ورته ورکول کیږي، خو په یو پروسیجر په یو طریقه. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. د ننګرهار ولایت د ټولګټو چارو سرپرست رئیس ښاغلی حامد ضیا صاحب مننه چې راغلی او بحث کې مو برخه واخیسته. مننه تاسو نه چې د هیوادوالو غږ هم مونږ پورې راورسوه، زموږ جوابونه خوشحاله اوسئ. دا خپرونه هم دلته پای ته ورسېده. څو دقیقې وروسته د 9 بجو خبرونه تاسې وڅارئ. تر بلې خپرونې د خدای په امان.